बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम होगो शागिर्दानो नन मंगा 9 मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 9 शुरू को चैप्टर नंबर 9 की जंग सरा एक्सरसाइज 9.1 की कम फार्मूला यूज़ की डिस्टेंस फार्मूला यूज़ की कपरस का जंग सरा दो पॉइंट ए और बी दो पॉइंट थी और दी दोनों पॉइंट पे मेंस की मंगा डिस्टेंस मालूम हो और द डायरेक्ट डिस्टेंस मालूम हो इन द बी او د ا په مینس کې ډیسټنس معلومو او موږ ډایرکشن هم وایو زموږ څخه به داس راځي دی ډایرکشن به د ا نه بی طرف ته راځي دا به زموږ سره برابري بی ماینس ا ان دا زموږ سره ډایرکټ ډیسټنس شو بی منفي ا خو که پرس کا زه د ا د بی نه ا طرف ته دا ا منفي بی زموږ سره راشي ا منفي بی ډیسټنس د دې ډایرکشن به د بی نه ا طرف ته وي خو که زه صرف میګنیټیوډ معلومو ډایرکشن خبره پکې نه کوم نو بیا زما سره بیا به اخلم به دې ماډولس کې زموږ سره صرف میګنیټیوډ راځي د ډایرکشن په کې زموږ سره ذکر به نه وي زموږ سره چې کله کې زموږ سره ا منفي بی ماډولس یا بی منفي ا ماډولس ان دا دواړه به سیم وي په دې کې زموږ سره ډایرکشن خبره وه چې د بی نه ا موږ منفي کوو نو د ډایرکشن او د ا نه بی طرف ته او چې د ا نه بی منفي کوو د دې ډایرکشن دی د بی نه ا طرف ته خو چې کله موږ ماډولس والو ا منفي بی یا بی منفي ا دا دواړه به سیم وي اوس په دې کیس کې تاسو ګورئ کوېسچن نمبر 1 کې زموږ سره پارټ نمبر 1 سره په کتاب کې تاسو ته یو لاین یې ورکړی په دې لاین باندې د دې ا او د بی په منځ کې ډیسټنس معلوم کړئ نو که تاسو وګورئ په دې ا او بی کې زموږ سره صرف ایکس کوارډینیټ راځي وای پکې نشته دی زموږ سره ایکس کوارډینیټ دلته سره زموږ سره ایکس زموږ سره 0 او دلته x زموږ څه شو 4 شو پرس دې ته زه x1 وایم او دې ته x2 وایم نو دې دوه پوینټ په منځ کې په نمبر لاین باندې په ریل نمبر لاین باندې چې کله موږ د دوه پوینټ په منځ کې ډیسټنس معلومو د a او b په منځ کې a او b په منځ کې چې کوم ډیسټنس ته دا برابري د x2 منفي x1 ماډولس نو x2 زموږ سره 4 دی او x1 0 دی نو ماډولس نو 4 ماډولس از ایکول ټو 4 نو د A او د B په منځ کې چې کوم فاصله رااله هغه رااله 4 رااله کوېسچن نمبر 1 کې پارټ نمبر 2 دی A زموږ سره دی -2 او B زموږ سره دی 0 اوس د A او B په منځ کې چې موږ ډیسټنس معلومو نو AB ماډولس باندې موږ ریپرزینټ کوو که فرض کړئ ته زه x1 وایم او دې ته x2 وایم زموږ سره به دا فاصله سره برابري x2 منفي x1 ماډولس اوس یاد ساتئ که په دې کې زموږ سره که x1 منفي x2 والی نو هم خیر دی که x2 منفي x1 والی نو هم خیر دی لکه په دې کې زموږ سره دا نه میټر کوي ځکه دا زموږ سره میګنیټیوډ معلومو موږ ډایرکشن خبره پکې نه کوو نو ا بی به زموږ سره برابر د څه شي x2 په ځای باندې ما څه ولیکو منفي 2 او د x1 په ځای باندې 0 زموږ سره به سره شي منفي 2 ماډولس او چې موږ ماډولس والو د ا بی نو زموږ سره ترې راځي +2 به راشي دغه شانتې په دې کې زموږ سره بل پارټ چې دی پارټ نمبر 3 ا زموږ سره په دې 2 باندې دی او بی زموږ سره په 5 باندې دی اوس د دې ا بی په منځ کې بیا فاصله معلومو زموږ سره به x1 سره راشي 2 او x2 به زموږ سره راشي 5 لکه موږ ا بی په منځ کې ډیسټنس معلومو نو ا بی ماډولس از ایکول ټو x2 منفي x1 ماډولس نو x2 زموږ سره 5 راغی او x1 زموږ سره 2 راغی نو 5 منفي 2 ماډولس د 5 نه چې 2 منفي کړي نو 3 ماډولس به راشي نو زموږ سره ا بی قیمت راغی 3 ماډولس یعنې 3 چې ماډولس والی زموږ سره به 3 راشي د ا بی په منځ کې ډیسټنس زموږ سره راغی 3 دغه شانتي زموږ سره 4 نمبر چې دی هغه داسې دی 4 نمبر زموږ سره چې کوم جز دی نو دا منفي 6 منفي 7 پورې راغلی 4 نمبر جز زموږ سره چې دی هغه د بی پوینټ زموږ سره په منفي 2 باندې دی او ا پوینټ زموږ سره په منفي 7 باندې دی نو ا او بی په منځ کې چې اوس موږ ډیسټنس معلومو د ا او بی په منځ کې ډیسټنس معلومو نو ا بی ماډولس دې ته فرض کړه زه x1 وایم او دې ته زه وایم x2 نو
زموږ سره x1 د څه برابر شو x1 برابر شو د -2 او x2 برابر شو د -7 نو a b په منځ کې چې ډیسټنس معلوموم نو څه به راشي x2 منفي x1 ماډولس نو x2 زموږ سره -7 او x1 منفي 2 ماډولس نو a b به زموږ سره راشي -7 پلس 2 ماډولس زموږ سره راشي -5 ماډولس -7 پلس 2 نه -5 راشي او چې کله موږ ماډولس والو نو ماډولس څه کوي هغه پازیټیو کوي نو دا به +5 راشي نو a b زموږ سره څه راغی +5 راغی 5 نمبر جز زموږ سره دی a پوینټ زموږ سره په -3 باندې پروت دی b پوینټ په 2 باندې پروت دی موږ ته د دې دواړو په منځ کې څه معلوم کوي ډیسټنس معلوم کوي د دې دواړو لینث معلوم کوي د a b لینث معلوم کوي نو چې a b لینث موږ معلومو دې له به څه نوم ورکوي دې له فرض کا x1 تاسو ورکړو چې x1 زموږ سره 2 شو او دې له x2 ورکړو هغه -3 که دې له x1 ورکړي هغه له x2 ورکړي نو څه فرق نه پرې باسي زموږ سره a b ماډولس یا a b एब्सोल्यूट په زموږ سره برابر دي x2 منفي x1 ماډولس او x1 منفي x2 ماغسته شي هیڅ فرق نه پرې باسي زموږ سره ab بس راشي ab is equal to x2 زموږ سره -3 دی او x1 زموږ سره -2 دی نو x2 منفي x1 ماډولس پر راشي نو دینه زموږ سره راشي -5 ماډولس یا एब्सोल्यूट چې موږ کله एब्सोल्यूट والو دا څه کیږي پازیټیو کیږي نو +5 پر راشي نو د a b په منځ کې زموږ سره فاصله +5 رااله بیا د شانتي لاست نمبر کوېسچن چې کوم دی 6 په 6 نمبر کې زموږ سره a پوینټ دا پروت دی په -1 باندې a پوینټ پروت دی په -1 باندې او b پروت دی په +1 باندې b پوینټ زموږ سره په +1 باندې پروت دی د دې دا لین معلومول دي اوس په دې له څه وکړو x1 به زموږ سره څه شي +1 بشي او x2 به زموږ سره -1 بشي نو د دواړو منځ کې چې فاصله معلومو ab میګنیټیوډ یا ab لینث معلومو څه فارموله ویلو چې x2 منفي x1 میګنیټیوډ یا x2 منفي x1 ماډولس یا एब्सोल्यूट x2 زموږ سره سره -1 او x1 زموږ سره +1 دی نو -1 بشي هغه به زموږ سره راشي -1 ماډولس نو زموږ سره به راشي ab لینث از ایکول ټو -1 او -1 -2 ماډولس به راشي او چې کله موږ ماډولس ورو +2 به راشي نو ab زموږ سره راغی +2 اوس زموږ سره یو اهمه فارموله موږ ډیرایو کوو یو اهمه فارموله ډسکس کوو ډسټنس فارموله ده که فرض که زموږ سره 2 پوینټ په پلین کې پراته دي یو پوینټ دې ته یو پوینټ ته دې ته ما p1 پوینټ ویلو p1 د دې p1 چې کومه ده x کوارډینیټ دا زموږ سره په x باندې دا د اوریجن نه په څومره فاصله باندې دی دې ته موږ وایو x1 فرض که زموږ سره x1 د دې x کوارډینیټ شو او په y باندې هم دا په y باندې دې څومره فاصله کور کړل هغه ته زه وایم y1 زما سره دا یو پوینټ شو د دې یو x کوارډینیټ x1 او y کوارډینیټ شو y1 اوس که فرض که بل یو پوینټ دی دلته ما یو پوینټ واغستو هغې ته مې ویلو p2 دا p2 په x باندې زموږ سره وګورئ د دې کوارډینیټ دا راځي د هغې ته ما څه ویلو x2 مې ورته وویلو او y باندې هم دې څه فاصله کور کړله نو هغې ته زه وایم y2 اوس که فرض که د دې دواړو پوینټ په منځ کې زه فاصله معلوموم د دې p1 او د p2 په منځ کې فاصله معلوموم دغې فاصلې ته به زه وایم p2 p1 ماډولس p2 p1 ماډولس دا به زموږ سره څه برابري د دې لپاره فارموله یاده کړئ دا برابر د x2 منفي x1 هول سکویر x2 منفي x1 هول سکویر د دې x2 نه به x1 منفي کم او بیا به سکویر والم او بیا پلس y2 منفي y1 هول سکویر او انډر دی روټ دا انتهایی اهمه فارموله ده چې ته موږ ډسټنس فارموله ورته وایو په پلین کې د دوو پوینټ په منځ کې چې کله موږ ډسټنس معلوموو نو څه فارموله به وي x2 منفي x1 هول سکویر پلس y2 منفي y1 هول سکویر انډر دی روټ دا فارموله انتهایی اهم ده او دا به زموږ سره په دې ایکسرسایز کې اوس استعمالیږي ایکسرسایز 9.1 کې کوېسچن نمبر 2 کې زموږ سره چې کوم جز دی or you find the distance between each pair of point
زموږ سره یو پوینټ را کړی 1 1 او بل زموږ سره پوینټ دی 3 3 تاسو دې له پرس که P1 پوینټ ورکړئ او دې له P2 پوینټ ورکړئ زموږ سره د x کوارډینیټ څه شو دا شو او y کوارډینیټ د دې دا شو دې ته به زه x1 ویم دې ته به y1 ویم او دا د x شو دا y شو دواړه به د یو بل نه جدا کوو نو x2 او y2 اوس موږ فارموله څه وویله چې دې دواړو پوینټ په منځ کې فاصله سره یا دې ته a پوینټ او b پوینټ هم ویلی شي نو دې a b په منځ کې فاصله به څه برابري دا فاصله به زموږ سره برابري x2 منفي x1 هول سکویر plus y2 منفي y1 هول سکویر انډر دی روټ نو a b په منځ کې ډسټنس معلوموم x2 زموږ سره راغلی 3 او x1 زموږ سره راغلی 1 نو 3 منفي 1 هول سکویر y2 3 دی او y1 1 دی هول سکویر نو سبا راشي زموږ سره د 3 نه چې 1 منفي کې نو 2 سکویر به والو او د دې 3 نه چې 1 منفي کې نو 2 سکویر به والو انډر دی روټ نو a b به زموږ سره راشي 4 جمع 4 4 प्लस 4 अंडर रूट यहाँ पर राशि 8 अंडर रूट और 8 زموږ سره برابر 2 ضرب 2 ضرب 2 او د دې چې موږ سکویر روټ واخلو زموږ سره راشي a b په منځ کې ډسټنس رااله 2 انډر روټ 2 یعنی د دې دواړو پوینټ په منځ کې فاصله رااله 2 انډر روټ 2 د دې په منځ کې فاصله رااله بل زموږ سره کوېسچن نمبر 2 کې پارت نمبر 2 سره 1 او 2 4 او 5 د دې دواړو منځ کې فاصله معلومول دي پرس کدی ته زه a پوینټ ویم دې ته b پوینټ ویم زموږ سره په دې کې x1 شو 1 او y1 زموږ سره شو 2 x1 قیمت زموږ سره راغی 1 y1 قیمت راغی زموږ سره 2 دغه شانتي د x2 قیمت زموږ سره راغی 4 او y2 قیمت زموږ سره راغی 5 که تاسو دې ته x2 وایي او هغې ته x1 وایي او هغې ته y2 نو هېڅ فرق نه پرې باسي زموږ سره د a او b په منځ کې فاصلې دپاره موږ فارموله ویله دا فارموله انتهایي اهم ده په دواړو اکسرسایز کې هم استعمالیږي a b په منځ کې فاصله څه برابر x2 منفي x1 هول سکویر پلس y2 منفي y1 هول سکویر انډر د روټ نو a b په منځ کې فاصله معلوموم نو x2 زموږ سره سره 4 دی او x1 زموږ سره 1 4 منفي 1 هول سکویر या y2 سره 5 منفي 2 هول سکویر انډر دی روټ نو a b به زموږ سره راشي دا 4 نه چې 1 منفي کې نو 3 او د نوم 3 به راشي نو a b is equal to 9 plus 9 under the root is equal to 18 9 plus 9 18 راځي یا داسې موږ لیکلی شو چې 18 زموږ سره برابر 3 ضرب 3 ضرب 2 د دې نه چې یو بار ته وځي نو څه به راشي 3 انډر روټ 2 زموږ سره د a b په منځ کې فاصله رااله 3 انډر روټ 2 دا ډسټنس شو بیا دغه شانتي جز نمبر 3 چې کوم دی هغه دا پرس که a پوینټ شو او دا b پوینټ شو دا زموږ سره x1 شو او دا زموږ سره y1 دا زموږ سره x2 او دا زموږ سره y2 یعنې زموږ سره د x1 قیمت راغی 2 او د y1 قیمت راغی -2 دغه شانتي د x2 قیمت راغی 2 او دا y2 قیمت راغی -3 مونږ د a b په منځ کې فاصله معلوموم د a b په منځ کې فاصلې لپاره موږ فارموله وویله چې a b ماډولس په زموږ سره څه برابري د x2 منفي x1 هول سکویر پلس y2 منفي y1 هول سکویر انډر دی روټ نو a b x2 زموږ سره x2 زموږ سره دی +2 نو 2 او x1 زموږ سره هغه هم 2 دی دا به راشي x2 منفي x1 هول سکویر او بیا y2 زموږ سره دی -3 او y1 زموږ سره دی -2 هول سکویر نو زموږ سره به a b راشي دا چې منفي کې نو 0 هول سکویر او -3 او +2 هول سکویر انډر دی روټ نو زموږ سره به د دې نه راشي 0 او د دې نه به راشي -1 هول سکویر نو a b is equal to 1 هول سکویر او زموږ سره به راشي 1 انډر روټ نو 1 سکویر روټ زموږ سره 1 راځي نو a b زموږ سره څه راځي دا به راځي 1 بل چې زموږ سره دی 3 او -5 او 5 او -3 دا پرس زما سره a پوینټ شو او دا b پوینټ شو
د دې پوائنټ x کوارډینیټ x1 زموږ سره 3 راغی او د دې y کوارډینیټ راغی y1 منفي 5 د دې b پوائنټ x کوارډینیټ هغه ته زه x2 وایم هغه راغی 5 او y کوارډینیټ ته y2 وایم هغه راغی منفي 7 اوس د دې a او b په منځ کې فاصله معلوموم نو a او b په منځ کې فاصله څه برابر ده x2 منفي x1 هول سکویر او y2 منفي y1 هول سکویر انډر دی روټ نو a b ماډولس x2 زموږ سره قیمت سره 5 ته او د x1 قیمت ته 3 نو 5 منفي 3 هول سکویر او y2 قیمت ته منفي 7 منفي 7 او منفي 5 هول سکویر انډر دی روټ نو a b زموږ سره به سره شي د 5 نه چې 3 منفي کې نو 2 سکویر به راشي او منفي 7 او منفي پلس 5 به راشي هول سکویر زموږ سره به جواب راشي a b دینه به راشي 4 او دینه به راشي منفي 2 هول سکویر نو a b به زموږ سره راشي 4 او د دې 2 چې سکویر والی نو 4 به راشي نو بیا به زموږ سره راشي 8 او 8 زموږ سره برابر 2 ضرب 2 انډر روټ د دې دوه نه به یو بار ته وځي زموږ سره به a b ډسټنس راشي 2 انډر روټ 2 کوېسچن نمبر 3 کې زموږ سره پوائنټ سره کړل دی او زموږ سره یو پوائنټ دی د هغې کوارډینیټ دی 0 0 a زموږ سره یو پوائنټ دی د هغې کوارډینیټ دی 3 4 b زموږ سره منفي 5 او 12 او c 15 او منفي 8 او d زموږ سره 11 او منفي 3 او e زموږ سره منفي 9 منفي 4 موږ ته وایي او a معلوم کړئ د o او د a په منځ کې ډسټنس معلوم کړئ بیا او بی معلوم کړئ بیا او سی معلوم کړئ او داسې پسې نور هم پوائنټس راکړل دي دا اول موږ او ا معلوموم د او دپاره به دا څه شي د او دپاره به x1 زموږ سره راغی 0 او y1 هم زموږ سره راغی 0 راغی x1 0 او y1 هم زموږ سره 0 او بیا د a دپاره x2 زموږ سره راغی 3 او y2 زموږ سره راغی 4 نو او a دپاره چې موږ ډسټنس معلوموم نو سو برابر شي x2 منفي x1 هول سکویر پلس y2 منفي y1 هول سکویر انډر دی روټ نو او a زموږ سره چې معلومو x2 زموږ سره دی 3 منفي 0 هول سکویر او y2 4 منفي 0 هول سکویر انډر دی روټ نو او a زموږ سره څه برابر شي د 3 نه چې 0 منفي کې نو 3 به راشي د 3 چې سکویر والی نو 9 به راشي د 4 نه چې 0 منفي کې 4 د 4 چې سکویر والی 16 انډر دی روټ نو زموږ سره چې دا دواړه جمع کړي نو 25 انډر روټ او د 25 چې موږ سکویر روټ ولرو نو 5 په راځي نو زموږ سره او a راغی 5 اوس ګورو او بي د او دپاره خو زموږ سره x1 او x2 y1 زموږ سره 0 او b زموږ سره x2 به زموږ سره منفي 5 راشي y2 به راشي 12 نو او بي بیا هغه فارموله شوه چې x2 منفي x1 هول سکویر پلس y2 منفي y1 هول سکویر انډر دی روټ نو او بي از ایکول ټو x2 په ځای باندې قیمت زموږ سره سره منفي 5 او منفي 0 هول سکویر او 12 منفي 0 هول سکویر انډر دی روټ نو او بي زموږ سره به سره شي منفي 5 هول سکویر او دا به راشي 12 هول سکویر انډر دی روټ نو او بي به زموږ سره راشي د 5 چې سکویر والو 25 پر راشي او د 12 چې سکویر والو نو 144 انډر دی روټ اوس 144 او 25 چې جمع کړي نو زموږ سره به راشي 179 انډر دی روټ او د 169 او د 169 چې سکویر روټ ولې 13 پکې راځي د او بي په منځ کې زموږ سره ډسټنس راغله 13 دغه شانتې او سی معلومو چې او سی معلومو نو او سی ماډولس از ایکول ټو بیا x2 منفي x1 هول سکویر او y2 منفي y1 هول سکویر اوس x2 به موږ سوال وسو د c دپاره اخلو نو c2 به x2 به ولو 15 او x1 به زموږ سره راشي 0 نو 15 منفي 0 هول سکویر او y2 به ولو منفي 8 منفي 0 هول سکویر زموږ سره راشي او سی ماډولس از ایکول ټو 15 دا 15 نه چې 0 منفي کې 15 به راشي او منفي 8 نه چې 0 منفي کې نو منفي 8 هول سکویر اوس د 15 چې موږ سکویر والو نو 225 پکې راشي
او د 8 چې سکویر روټ والو زموږ سره سکویر والو زموږ سره به 64 راشي. اوس دا دواړه چې موږ جمع کو نو 6 اور 5 اور 4 9 براشي 6 اور 2 8 براشي او 2 په خپل ځای باندې نو 289 به راشي او 289 چې موږ سکویر روټ یې اخلو نو زموږ سره به د دې سکویر روټ سره راځي 289 سکویر روټ چالو 1 1 زموږ سره به راشي 1 په خپل ځای باندې او 89 به ورته راکوشي انسر له په 2 کې ضرب ورکړو نو زموږ سره په څه باندې کېږي په 3 باندې 7 باندې ګورو 7 7 49 او 7 2 14 और 4 18 نو بالکل د دې سکویر روټ زموږ سره راځي 17 زموږ سره د 289 سکویر روټ زموږ سره راځي 17 نو د او سی په منځ کې فاصله رااله 17 دا زموږ سره انسر راغی. کوېسچن نمبر 3 کې بیا 3 نمبر جز دی موږ ته وایي څه معلوم کوي څلورم نمبر جز اے ډي معلومول دي او اے بي معلومول دي او بیا بي او اے سی اول اے ډي معلومو اے او ډي نو د اے لپاره زموږ سره به ایکس کوارډینیټ په سره راشي x1 به زموږ سره راشي 3 او y1 به راشي 4 او د ډي لپاره دې ته موږ سره x2 به راشي 11 او y2 به راشي -3 اوس ګورئ اے لپاره زموږ سره x1 سره راغی 3 راغی او y1 راغی 4 او بیا ډي پوینټ ته وګورئ x2 به زموږ سره راشي 11 او y2 به زموږ سره راشي -3 نو اے ډي ډسټنس چې معلومو اے ډي ډسټنس به زموږ سره برابر x2 -x1 هول سکویر پلس y2 -y1 هول سکویر انډر دی روټ نو x2 زموږ سره د -3 x2 زموږ سره د 11 -3 هول سکویر او y2 زموږ سره د -3 او -4 هول سکویر یعنی زموږ سره x2 11 او x1 3 y2 زموږ سره -3 او y1 زموږ سره -4 نو اے ډي 11 نه چې 3 باندې کې نو 8 سکویر او دا دواړه چې -3 او -4 نو -7 هول سکویر راشي اوس دا 8 چې موږ سکویر والو نو راشي 64 او د 7 چې سکویر والو نو سره 49 راشي اوس کوم پرس کا دا دواړه جمع کو یا اے ډي دلته به ولیکم 6 اور 4 اور 9 13 براشي और बया 6 और 4 10 और 1 11 زموږ سره 113 स्क्वायर रूट पर زموږ سره دی په منځ کې ډسټنس راشي 113 انډر روټ اوس زموږ سره د دې انسر لږ چیک کړه بالکل 113 انډر روټ راځي بیا د اے بی په منځ کې فاصله چې معلومو اے او بی زموږ سره اے لپاره x1 3 راغی y1 4 راغی او د بی لپاره x2 -5 راغی او y2 زموږ سره راغی 12 نو اے بی په منځ کې چې ډسټنس معلومو مناسب راشي x2 -x1 هول سکویر او y2 -y1 هول سکویر انډر دی روټ نو اے بی به زموږ سره راشي x2 زموږ سره سره x2 قیمت زموږ سره دی -5 او x1 زموږ سره دی -3 هول سکویر او بیا y2 زموږ سره دی 12 او y1 دی زموږ سره 4 هول سکویر انډر دی روټ زموږ سره به دا راشي -8 هول سکویر او دینه به راشي د 12 نه چې 4 منفي کړو 8 راشي دا دواړه چې اوس موږ جمع کړو نو څه به راشي 64 او دا به راشي 64 او 64 چې موږ جمع کړو نو زموږ سره به راشي 128 سکویر روټ او 128 بیا موږ لیکلی شو اے بی از ایکول ټو 128 موږ لیکلی شو چې 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 ضرب 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128
اوس د دې په ځای باندې به یو 2 بار ته وځي، د دې جوړې په ځای باندې، د دې جوړې په ځای بله او د دې جوړې په ځای باندې بله. زموږ سره به څه راشي 2 ضرب 2 ضرب 2 د دې په ځای یو جوړه ووت، د دې جوړې په ځای یو 2 وتله، د دې جوړې په ځای باندې یوه او دې په ځای باندې یوه او یو چې سنګل پاتې شو هغه دننه پاتې شو. نو 2 2 4 4 2 8. نو اے بی به زموږ سره راشي 8 انډر روټ 2 یعنې زموږ سره 8 انډر روټ 2 جواب راغی. بل چې زموږ سره دی اے سی معلومول دي. نو اے زموږ سره 3 او 4 او سی زموږ سره 15 او منفي 8 دی. زموږ سره اے سی چې معلومونو اے کوارډینیټ زموږ سره x1 زموږ سره راغی 3 او د دې وای کوارډینیټ y2 زموږ سره 4 راغی. د سی ایکس کوارډینیټ هغې ته به زه x2 وایم، هغه زموږ سره 15 او وای کوارډینیټ هغې ته y2 نو منفي 8 راغی. اوس اے سی مینس کې فاصله موږ معلوموو. نو اے سی به زموږ سره برابر x2 منفي x1 هول سکویر پلس y2 منفي y1 هول سکویر انډر دی روټ. نو اے سی x2 قیمت زموږ سره 15 دی، 15 منفي 3 هول سکویر او y2 زموږ سره دی منفي 8 او منفي 4 هول سکویر. اوس د 15 نه چې 3 منفي کړو نو 12 به راشي او منفي 8 او منفي 4 نه منفي 12 راځي. اوس د دې چې موږ سکویر والو نو دې نه به راشي 144 او دې نه به راشي 144 انډر دی روټ. 144 چې موږ منفي جمع کړو نو دې نه به راشي 4 او 4 8 او بیا 8 او بیا 288 راځي. نو 288 چې موږ سکویر روټ اخلو نو زموږ سره که تاسو یې فیکټرایز کوئ په فیکټرایزیشن باندې ماغستی شي 288 دا چې موږ فیکټرایز یې کړو 2 1 are 2 2 4 are 8 او 2 4 are 8 بیا په 2 باندې کېږي 2 7 are 14 او 2 2 are 4 بیا په 2 باندې نو څه به راشي 36 به راشي 72 بیا په 2 باندې کېږي نو زموږ سره به راشي 18 او بیا چې په 2 باندې وشي نو څه به راشي 9 او بیا چې په 2 باندې وشي 3 او 3. زموږ سره دې نه راځي د 2 ضرب 2 بیا 2 ضرب 2 او بیا 2 ضرب 3 ضرب 3. د دې 2 په ځای به یو بار ته وځي، د دې جوړې په ځای، د دې جوړې په ځای باندې او د دې جوړې په ځای به یو بار ته وځي. څه به راشي اے سی از ایکول ټو د دې نه چې یو بار ته وځي 2 به راشي او د دې نه چې یو بار ته وځي نو 2 او د دې جوړې نه چې یو بار ته وځي نو 3 او انډر روټ 2. نو 2 ضرب 3 6 او 6 ضرب 2 نو 12 به راشي. اے سی زموږ سره راشي 12 انډر روټ 2. زموږ سره دې انسر دا راغی. لاست نمبر جز دی بی ای معلومول دي. چې بی ای معلومو نو د بی دپاره به زموږ سره څه شي ایکس کوارډینیټ به راشي x1 منفي 5 او x2 او y1 کوارډینیټ به راشي 12 یعنې زموږ سره x1 به راشي منفي 5 او x2 به راشي زموږ سره 12 او بیا ای د ای دپاره به زموږ سره x1 راشي x1 5 او y1 زموږ سره راغی 12. بیا په ای کې زموږ سره x1 راغی منفي 9 او y1 راغی زموږ سره منفي 4. اوس موږ بی ای فاصله معلومو. بی ای ماډولس از ایکول ټو x2 منفي x1 هول سکویر او پلس y2 منفي y1 هول سکویر انډر دی روټ. نو بی ای از ایکول ټو x2 زموږ سره سره منفي 9 او منفي 5 x1 منفي 5 هول سکویر او y2 زموږ سره دی منفي 4 او y1 زموږ سره دی منفي 12 هول سکویر. زموږ سره به راشي بی ای از ایکول ټو منفي 9 او منفي 4 منفي 14 هول سکویر به راشي او دې نه به راشي منفي 16 هول سکویر. زموږ سره به راشي بی ای از ایکول ټو 14 چې سکویر والا سره به راشي 196 او د 16 چې سکویر والا 256. اوس دا دواړه چې موږ جمع کړو نو دې به راشي 6 اور 6 12 به راشي 5 اور 9 14 اور 1 15 او 1 اور 2 3 اور 1 حاصل شوی نو 352 به راشي. زموږ سره 352 انډر روټ هم ټیک دی. خو
دا 2 और 1 3 او 1 حاصل شوی نو زموږ سره به 452 راشي. 452 چې موږ اوس سکویر روټ یې اخلو نو فیکټرایز به یې کړو 452 په 2 باندې کېږي نو 2 दूनी 4 او بیا 2 दूनी 4 1 هلته لاړو نو څه به راشي 12 6 दूनी 12 اوس بیا په 2 باندې کېږي نو 2 एकम 2 او 2 एकम 2 او 2 दूनी 4 دا به زموږ سره راشي 2 3 6 راځي نو زموږ سره دې سکویر روټ پر راشي بی ای از اکول ټو 2 ضرب 2 ضرب 113 یا 4 چې موږ په کې ضرب ورکړو بالکل 452 راځي بی ای از اکول ټو یا دلته به ولیکم بی ای از اکول ټو د دې چې سکویر روټ والے څه راشي دې نه به یو بار ته وځي 2 अंडर रूट 113 زموږ سره د بی ای به راشي 2 अंडर रूट 113 دا به زموږ سره انسر راشي.